مني خو د دوی د بې عزتۍ د دوی چې کوم دی د سپکاوي ادینزه اصلاحي جرګه دا چاله نه اجازت ورکوي نه به چې کوم دی انشاءالله موږ به بالکل له دوی سره ولاړ یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جی قدرمن کوم مخامخ تاسو ګورئ د ادینزه اصلاحي جرګې ادینزي صدر خواجه فیضالغفور ولاړ دی او ورسره د افغان مهاجر کیمپ چې کوم شورا ده مین د هغې ممبران ولاړ دي. د دې د تګ په حواله باندې د افغان مهاجرینو د تګ په حواله باندې د اسسټنټ کمشنر ادینزي سلیم ایوبي صاحب سره چې کوم میټینګ وشو او په هغې کې څه خبرې وشوې او په دغې حواله باندې چې کوم دی مونږ د خواجه فیضالغفور صاحب نه تپوس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې موقع باندې د افغان شورا او د ادینزه اصلاحي جرګې د مشرانو انتهایی شکریا ادا کوم. د نن زمونږ د افغان مهاجرینو د تک په حواله باندې د هغوی د مسایلو په حواله باندې هغوی ته چې دلته کم تکلیف دی کم ستونزې دي کم هغوی ته دلته کم پرابلم دي نو د هغوی په حواله باندې نن مونږ د کمشنر صاحب سره میټینګ وکړو کېناستو او ډېر په بهترین انداز کې او په ښایسته احسن انداز کې چې کوم دی مونږ خبرې اترې وکړې. خو د دغې خبرو د ډسکشن نه مخکې د هغې د بنیادي د ناستې نه مخکې چې مونږ تاسو ته هغه ووایو زه یو دوه درې بنیادي مطالبات کم چې د دې افغان مهاجرین دا زمونږ وروڼه دي مونږ دلته یو ځای وخت تېر کړی دی او ډېر د عزت او د غیرت په انداز کې چې کوم دی مونږ د یو بل چې کوم دی یو بل له اوږه ورکړې ده. نو د هغې نه مخکې زما یو بنیادي او څو مطالبات دي حکومت وقت ته او های اپس ته او د دوی سره چې کوم ریلیټډ ادارې دي هغوی ته زموږ یو څو ډیمانډز دي د افغان مهاجرینو د ستونزو په حواله باندې د دوی د تکلیفاتو په حواله باندې. په هغې کې نمبر 1 خبره اول دا ده اولنۍ خبره دا ده چې په کیمپ کې تقریبا د تیرې 2 هفتې نه د تیر 7 ورځو نه چې کوم دی دلته بجلي بنده ده. دلته د تیرو 7 ورځو نه چې کوم دی اوبه بندې دي. په دې کیمپ کې په دې مهاجرینو زموږ په دې روڼ کې ډېر بیمار افراد دي بیماران دي داسې بیماران پکې دي چې د کینسر بیماران پکې شته داسې بیماران پکې دي چې هغه په روزانه بنیاد باندې هغوی اسپتال ته بوځي رابوځي او د هغوی علاج چې کوم دی جاري روان دی. نو زما د ټولو نه مخکې د انتظامیې نه او دغه شان چې کوم دی د ټولو ادارو نه زما اولنۍ مطالبه دا ده چې فوري طور د دوی ته بجلي بحال کړی شي. تک خو د دوی یقیني دی دوی ځي دوی هم دوی په خپله زما سره مشروع چې صدر صاحب مونږ هم نور د بې عزتۍ ته په دې علاقه کې جوړ نه یو. خو به هر حال دا تګه پورې چې کوم دی مونږ له خصوصي چې کوم دی د بجلۍ او د اوبو دا ترتیب دی مونږ ته بحال کړی شي. نو زما اولنۍ مطالبه دا ده چې د انساني همدردۍ په بنیاد باندې دوی ته بالکل چې کوم دی اوبه او بجلي چې کوم دی دا مهیا کړی شي. دویم زموږ ډیمانډ دا دی د حکومت وقت نه د ادارو نه چې دوی ته تاسو وایي چې ځئ نو څنګه به دوی ځي دوی دپاره یو پلانینګ پکار دی یو ترتیب پکار دی. لکه یکدم دا تقریبا دلته 80-90 هزار کسان دي تاسو چې دوی ته وایي چې سبا ځئ نو دې دپاره نه د ګاډي پروګرام کیدی شي نه د ټرانسپورټ پروګرام کیدی شي. موږ دا تجویز ورکو ای سی صاحب له چېرې دا دی په سیکشن وایز شي دغه شان چې کوم دی په ترتیب دی مختص کورونو ته دی وایي چې دې ټایم له تاسو پاسئ نو د هغې دپاره به بیا د ګاډو پروګرام هم کېږي او دوی به خپل یو ترتیب او لایحه عمل په ښه طریقه باندې مخکې بوځي. دریم زموږ بنیادي مطالبه د صوبایي ګورنمنټ نه ده او موږ خبر شوو چې صوبایي حکومت چې کوم دی د افغان مهاجرینو نه ټرانسپورټ دپاره د کرایې دپاره پیسې رالیږلي دي خو په هغې باندې د ادارو ځان غلی کړی دی. نو موږ دا خبره کوو دا مونږ ته ښه د مصدقه اطاعت دي. نو مونږ دا خبره کوو چې دغه پیسې دي دوی ته ورکړی شي چې کم په دې کیمپ کې داسې کورونه دي چې د هغوی د ډوډۍ او د رزق درک نه لګي. سهار چې 100 ګټي نو ماسخوتن ته په خپل کور ته رزق وړي نو هغه خلک به څنګه 7 لکه 8 لکه روپۍ کرایه چې کم دی ځان له برابروي. نو مونږ صوبایي حکومت ته دا وایو او د دې مقامي ادارو ته چې دغه پیسې دوی له ورکړي چې دوی پې ځان نه د کرایې او د ټرانسپورټ په عزت او د غیرت په بنیاد باندې خپل تګ یقیني کړي. پنځمه مطالبه زموږ دا ده چې کم کاروباري خلک دی په دې علاقه کې کاروبار کوي په دې کې زیاتره عمومي طور چې کوم دی زیاتره زموږ افغان وروڼو دلته بنیادي د هغوی نور څه وسیله خو نشته خو روزګار دی. نو د روزګاریانو د خصوصي لږ ټایم ورکړی شي چې هغوی د خپلې مسلې خپل کارونه خپلې قرضې دا راغونډې کړي او یکسو شو په بهترین انداز کې چې کوم دی ځان تلو ته یقیني کړي. وم نمبر زمونږ مطالبه دا ده چې په دې افغان مهاجرونو کې سټوډنټس دي طالب علمان دي سبقونه وایي په کالجونو کې دي په یونیورسټو کې دي په مختلفو ادارو کې دي
نو د هغوی دپاره د سپیسیفیک او یو چې کوم دی یو ټایم فریم ورکړه شي چې هغوی د خپلې ډیګرۍ خپل سرټیفیکیټس دغه شان خپل ضروري ډاکومنټس چې کوم دی دا ځان ته برابر کړي او د هغې په بنیاد باندې چې کوم دی که هغوی مخکې په خپل وطن کې بیا اپلای کوي مختلفو جابونو ته نو چې په ښه طریقه او په احسن طریقه هغوی خپل ډیګرۍ او خپل سبقونه مخکې په وړاندې بوځي زمونږ د ای سی صاحب سره بنیادي خبرې دا وشوې دا ټول مونږ د هغوی سره ډسکس کړي هغوی د الله خوشحاله کړي زمونږ ډېرې خبرې ومنلې خو دا یو خبره هغوی هم کوي چېرې صدر صاحب د دوی د دې تګ په حواله باندې چې کوم دی مونږ ته د بره نه دومره په مونږ پریشر دی چې مونږ په دې کې تعاون نشو کولی البته زما دا کم مطالبات چې ما تاسو ته کېښودو نو په دې کې هغوی زمونږ سره ډېر مطالبات ومنل او دا یو چې انشاءالله دا به مونږ یقیني کوو د سبا نه به مونږ په دې باندې انشاءالله عمل درآمد شروع کوو زه په آخره کې د انساني همدردۍ په بنیاد باندې یوه خبره کوم دا خبره مخکې ما کړې ده چې دې خلکو زمونږ سره دا ټول واړه هلکان راغلي وو د علاقې ته ماشومان راغلي وو نن دا د ټول سپینګیري دي دغه شان د دوی د والدینو د دوی د مشرانو د دوی هلته قبرونه دي دلته چې کوم دی په دې علاقه کې د دوی د بچي وفات شوي دي د هغوی دلته مقبرې دي دغه شان زمونږ د یو بل سره دوی ته پته ده دینزۍ اصلاحي جرګه او چې کوم دی افغان کیمپ شورا مونږ ډیر د مینې محبت یو وخت دلته تیر کړی دی مونږ دا خبره کوو چې مونږ به حیثیت قام د دوی سره زمونږ زړونه دا ولاړ دي دا زمونږ ورونه دي زمونږ یوه ژبه ده د یوې کلمې خاوندان یو د یو بل سره د مینې محبت یو عظیمه رشته پاتې شوې ده او زمونږ د مینه محبت چې کوم دی دا چې کوم دی علاقه دا حکومتونه دا ادارې دا زمونږ د محبت نشي ختمولی دا به د ازل او د ابده پورې قایم او دایمي زما د ټولو ادارو ته دا درخواست دی چې ښه په عزت او په غیرت دوی وخت تېر کړی دی نو په کار ده چې په ښه طریقه او د غیرت په طریقه باندې د دوی رخصتي کیږي چې د عزت په بنیاد باندې سبا دوی ونه وایي چې یاره په دې علاقه کې په دې دینزو کې داسې مسلمانان نه وو چې زمونږ سره ولاړ وی زمونږ خبره یې کړې وی زمونږ چې کوم دی د حق اواز یې پورته کړی وی نو نن مونږ الحمدلله هغه عملي طور دا ثابته کړه چې مونږ به یو ځای ولاړ یو بل یو بنیادي خبر اخري دا کوم بیا خپل خبر راغونډوم ټولو ادارو ته دا پیغام دی چې ګوره په دې علاقه کې چې کم ترتیب دی د حکومت د طرف نه هغوی دوی په ځان امپلیمنټ کوي هغوی مني خو د دوی د بېعزتۍ د دوی چې کوم دی د سپکاوي دینزۍ اصلاحي جرګه دا چاله نه اجازت ورکوي نه به چې کوم دی انشاءالله موږ به بالکل له دوی سره ولاړ یو او چې کم طریقې کار دوی د دپاره وضع کړی دی نو دوی د هغوی نه چې کوم دی سرغړونه نه کوي او نه چې کوم دی دوی د سټیټ سره مقابله کوي خو دوی هم دا مطالبه ده چې یاره مونږ دې دومره وخت مونږ په غیرت او چې کوم دی په عزت تیر کړو چې یاره زمونږ په عزت باندې کم سے کم چې کوم دی داغ ونه لګي او زمونږ دا څومره مطالبات چې کوم دی د دې کې زمونږ سره تعاون وکړی شي او انشاءالله زه دوی ټول له دا ډاډګرنه ورکوم دا د دې افغانانو ډېر معززین مشران دي چې انشاءالله زمونږ د مینې محبت او د خود دا رشته دا به د عوام او چې کوم دی ستاسو په منځ کې قایم او دایمي حکومتونه داسې دي چې په هغې نه زمونږ لاسرسي نه پې ستاسو لاسرسي او نه چې کوم دی زمونږ د عوامو په هغې لاسه دا پالیسۍ دي د بره نه راځي خو مونږ به دا دعا کوو چې یاره که تاسو دلته یئ هم الله تاسو په عزت او په غیرت باندې چې کوم دی په خپل حفاظت کې والي او که اخوای هم د الله تعالی ستاسو په کورونو کې ستاسو په مالونو کې برکتونه واچوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين